سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زمونږ بحث د مونځ متعلق شروع دینه مخکې ویډیو کې د مانځه شرایط ما ویلو. په نن ویډیو کې به د مانځه ارکان ویو، یعنی دینه مخکې ویډیو کې هغه فرایض ویلی شو چې کوم د مانځه نه بهر دي. اوس په هغه فرایض ویلی کېږي چې هغه په مانځه کې دننه دي. نو په مانځه کې دننه چې کوم فرایض دي هغه شپږ دي. پهله نمبر تکبیر تحریمه. پهله مختصرا ویمه، بیا وروسته انشاءالله تفصیل کومه. پهله تکبیر تحریمه. دویم نمبر قیام کول، یعنی ولاړه، دې ته قیام ویلی شي. په مونځ کې ودرېدل دا فرض دي. او دریم نمبر قرات کول. قرات مطلب دا د قرآن مجید یو حصه تلاوت کول، دې ته قرات ویلی شي. دا په مونځ کې فرض دي. او څلورم نمبر رکوع کول. رکوع خو واضحه خبره ده چې هر سړی پیژني. او پنځم نمبر دوه سجدې کول، دا فرض دي په مونځ کې. او شپږم نمبر قاعده اخره کې د تحیاتو مقدار ناسته، دا فرض ده. یعنی چې کله دوه رکاته فرض مونځي، چې په دویم رکات چې کله کینی د اخره کې دې کې التحیاتو نه ول عبده و رسولو پورې دغه ځای پورې دومره مقدار ناسته، دا فرض ده. یا څلور رکاته فرض مونځي، هغې کې په څلورم رکات چې کینی التحیاتو نه ول عبده و رسولو پورې د دې په مقدار ناسته، دا فرض ده. چې دومره وخت څوک کېنناستو نو مونځ نه کېږي، مونځ باطل دی. اوس د هر یو تفصیل دا دی چې تکبیر تحریمه هغه تکبیر ته ویلی شي چې هغه په تا باندې د دنیا هر شی حراموي. یعنی پهله تا دنیا کې همداسې خوراک کولی شو، خبرې دې کولی شوې، هر څه دې کولی شو، اوبه دې څښلی شوې، خو چې کله تا دا تکبیر وکړو الله اکبر، نو دغه تکبیر په تا باندې د دنیا هر یو شی حراموي، که هغه خبرې، که هغه خوراک وي، که هغه څښاک وي، هر یو شی. او چې کله دغه رنګ کار وکړې چې خبرې وکړې یا خوراک وکړې، نو په دغه وخت کې مونځ باطلېږي. نو تکبیر تحریمه هم دغه تکبیر ته وایي چې هغه تا باندې هر یو شی حراموي. یعنی تکبیر ته دا مونځ په شروع کې چې کوم تکبیر ویلی کېږي دې ته تکبیر تحریمه وایي. دویم نمبر قیام. قیام ولاړې ته وایي. یعنی په مونځ کې ولاړه دا فرض ده. کوم یو کس چې بغیر د عذر نه، بغیر سخت عذر نه چې ودرېدی نه شي، هغه ونه درېدو په مونځ کې، په دغه وخت کې مونځ نه کېږي. دغه کس به د مونځ اعاده به کوي، مونځ به دوباره کوي. مونځ کې ولاړه دا فرض دي. دریم نمبر قرات کول، یعنی د قرآن کریم یو حصه تلاوت کول، دا فرض دي. او څلورم نمبر رکوع کول. رکوع خو هر سړی پیژني، واضح خبره ده. خو رکوع طریقه، اوس رکوع به دغه رنګ کې چې بیخي کامله صحیح رکوع داسې ده چې دا مله بیخي او سر او مله دا مکمل یو شان سیده برابر به په رکوع کې. نو مونځ کې به دا رکوع کې به مله او سر دا یو شان برابر وي. زمونږ استادان اکثر دا خبره کوي چې دا مله او سر به داسې برابروي، دا مله به داسې سیده کې چې یو کس په دې کولر کې چې هغه یا ګیلاس کې د اوبو ډک چې هغه توی نه شي او نه ډکي، نو دغه رنګ سیده به ملا دغه کې. بیا ورپسې دوه سجدې کول. دوه سجدې کول په مانځه کې دا فرض دي. یعنی پهله رکات کې دوه سجدې، دویم رکات د دوه سجدو کې چې چا یو سجده وکړه یو یې پرېغوستله، دغه ټایم کې دغه کس مونځ دا باطل دی او دا کس په مونځ دوباره کوي، اعاده د مونځ به کوي. برابره خبره که هغه قصدن کړي که په هیره سره کړي، نو دغه کس به د مونځ اعاده کوي چې کله دوه سجدو کې یو سجده هم پاتې شي. او شپږم نمبر اخري قاعده اخره کې د تشهد مقدار کېناستل، دا فرض دي.
تشهد اوس څه ته وایي؟ تشهد التحیات لله والصلوات دې ځینه واله عبده ورسوله پورې دغه ځای پورې مونځ چې دی دې ته تشهد وایي. د دغې مقدار ناسته دا فرض ده په مونځ کې، یعنی آخري رکعت باندې کېناستل دومره مقدار دا فرض دي. که 2 رکعته مونځ وي نو هغې کې چې په 2م رکعت کېنې نو دې ته قید آخر وایي، او 4 رکعته مونځ وي نو په 4م رکعت چې کله کېنې اخره کې نو دې ته آخري قاعده وایي. انشاءالله دې نه بعد به واجبات ذکر کېږي. کوشش کوئ چې د الله د رضا دپاره دا ویډیو شیر کوئ، په خپله هم زده کوئ او نور ورونو ته هم د ثواب په نیت شیر کوئ، نه زما دپاره مخکې شیر کوئ او نه د بل چا دپاره. ثواب به ته ملاویږي، ما ته هم ثواب ملاویږي او تاسو ته هم ثواب ملاویږي. الله دې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.